بسم الله الرحمن الرحيم. أبي قال حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا ليس بن نقير عن شهاب بن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن عمن آمن ببراءتها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة. أول بيان لمعاني مفردة حديث ورسال بيان لنكات حكمية سنقترف عليك درين اعتراضات وجوابات او سلوان بيان لمسائل مستنبطة ولدي حديث او تنزل بعد استلاحي حدود جوات واقل في اشارة من تنزل بحثنا ورسايا الله بيان لمعاني مفردة لحديث شريف بیان بنکات و حکمیہ بیان اعتراضات و جوابات بیان مسائل و مستنبطات اور پنجم اصطلاحی خبر اشپگم مواسا عبد دے حدیث دباب و الآیات سا اشپگم باعث دا ذہن کی یا اللہ ناو پا دے حدیث شریف زمن کے رازی لیکن اس تا مسائل شکر اگر ہم کہیں قال اخبر اللہ سنو خیرن عن نشارے آیان تذکرہ کرے پر اسماء و رجال کی نچمیں سوکتے انہیں حسینی کے لئے خیر سوکتے زمانے کی پدی طرف سے تخطہ افستاس دے کے لان دے دا اسماء و رجال چلی کی کہنا یہ آئی ہمارا تیرہ طول دے لئے خلق دے کہ دی حالات بیان نشن لگا نشن انشاء بزور محمد بن مسلم انشاء بزہری دا علوی محدث تے چی جمع دا حادث دا دن شغل و شوید عوام تا پہ ابتدا کیوئی امام مالک سے خصوصی استاد امام مالک سے پا مدینہ کی ریشمان علماء اولیاء و بزرگاں ہمون دا نینا حادث نیز دا کور ابن شعب زہری دا بدل کدی دا دی فن ماہ دیوئی عنوہ تم زبیر اور وہ زبیر عائشہ خوائر عائشہ ام المؤمنین وی ام المؤمنین ہم دا ام المؤمنات ہم دا وازواجہ امہاتہم نبی آیات مبارک نگالا خبر آگشتے شوئے و چونکہ اثر دا حرمت پر رجال کی نسبت رجال تکی ام المؤمنین قرآن شریف کی وازواجہ امہاتہم مطابق پر رجال سرسے شیعگان علیہم ما علیہم من لعنت اللہ و سخطہ وازال حکومتهم فی الارض عائشی بسر علیہ دشمنی کے وہ شیعہ کتاب میں کہتا یہ ماں ہونا اور ہے اور مومنہ ہونا اور ہے من خدا نوئی چھ مورم ندخو من داوئی چھ مورم دخو مومنہ نو مسلمان اور تصید شیعگانوں کے لئے وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إذا لوط ونوح عليه السلام ده بيبيانو ده مثال لعائشة وده حفصة كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين. وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا ندی بخارین امرات عائشہ بی بی یعنی عیسائیان یہودیان مبدا سے خبرونه کی چکم شیعگان ہے عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کدی پخپل دا دے صحابی مبارک نہ ورید ذکر دا په ابتدا دا وحی کنه حدیث تا خدا غنی نه واسطے حدیث تا مراسیل دا صحابہ نہ مراسیل دا صحابہ حجت کی په اتفاق دا امت سره إلا من حزم مغير من حزم ظاهرين ذكر خديجي بن بسر الدي ملاقات نشوي عذاب واحد نبوتنا رسل پیدا شوي من دعوي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصالحة اول چه شروع شو سيد الكائنات دا وحي بسلسلة کی دا رؤيا صالحة شروع دا وحي آغاز دا وحي رؤيا صالحة وشويدا في النوم خوب کی خوبون دل
دو نقطو تخیال کاره. اول دا چې شروع د وحی په باب کې پر یو څنګه کیږي، ولی نواره وحی جلی سره شروع ولی نشو. علماء وایي چې حقیقت د نبوت هغه په وحی جلی شروع شو. دا تباشیر مقدمات د نبوت نواره تحمل سید الکائنات د وحی جلی نشو کوله. شروع په خوبونو شو، رو مناسبت پیدا کېده د وحی جلی سره. دا د کله شپږ میاشتې دا خوبونه دا د ربیع الاول نه شروع شو، او په 11 د رمضان یا 23 د رمضان د جبرئیل علیه السلام راغی غار حرا کې حضور سره ملاقات شو. موستی ته وحی ولې وایي؟ ونبی علماء درې توجیه کوي. سو علماء وایي نبوت د حضور مبارک پر ربیع الاول کې راغلی، خو دا شپږ میاشتې سلسله د خوبونو وه، او بیا جبرئیل علیه السلام په رمضان کې راغلی. د رمضان او ربیع الاول میاشت کې شپږ میاشتې دي. نو چې څوک نبوت آغاز د ربیع الاول نه وایي نو دا وحی و، ذکر رؤیا الانبیاء وحی و، پیغمبران خوب وحی ده، اطلاق دا وحی پی حقیقتا. عام علماوی آغاز کا نبوت و وحی جلی شوی ده، جبرئیل علیہ السلام در آخو بان اما پر رمضان کی شوی ده واللسم یا سلی رشتم. نو بے دیتا چی وحی وی نا مجاز بالمشارفه ده، یعنی مبدأ دا وحی دا آغاز دا تباشیر مقدمات دا وحی دا وحی ورطا مجازن وی یا تشبیحن ورطا وی خوب دا سی قطعی و یقینی و رشتنی و لکا وحی چوی یا دا مقدمی دا وحی پہ اعتبار ورطا وحی وی یا تشبیحن ورطا وحی وی پا قطعیت و پا صدق کے الرؤیا الصالح رؤیا ستا وی رویا باب کے درے باب استعمال لکھا. باب یود مصادر مختلف تھے. رعا یرا رؤیا اور رعا یرا رؤیتا اور رعا یرا رأیا. رؤیا رویت رأی باب یود ماضی و مضارع مصادر کے فرق تھے. لکہ عدل کی عدل يعدل عدل الانصاف، او عدل يعدل عدول اعراس، او عدل يعدل بالشرك بمعنى مستعمله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يجعلون لله عدلا شريكا. كروياشي نرويا دمانام تاوي، او كرويتشي نرأي العين تاوي، او کرعشی نرعی رویت القلب تاوی. بزرکی چی خبر وینی ای ترائی دا زماره دا، او چی پستر دیوینی دیتا رویت پوی، او چی خوب کی وینی دیتا رویا وی. الصالحہ صالحہ سمانا صالحہ و صالحہ دیر راسی. صالحہ مانا خوشگوار خوب نافع مصر او صادق رشتنی خوب تا کنافیوی کزواروی کلا خطاریخ نو دیل که حضور خوب کولد چه ما تر و خضور سر مات شو او غانولی لچه علال شده خود نمخ ویجه زمان صحابه کده سر خلق شیدان کی دن کی دی او ما رشانو شو دا رؤیا صادقه و خطره من دلتا رؤیا صالحه مانا الرؤیا النافعه دا خیر خوبنا صادقه عامی و صالحه خاص فی النوم خوب کی دا نوم ستا پر عربیتی کی یہ سوال دار رؤیا خوبی دا خوب نو کان لا یرا رؤیا یعنی کہ من الوحی رؤیا الصالحه فی النوم رویا بے خوب کی رویا خوی دا خوب لیدو تا دا نوم دا ذکر خود طالبانو پر اصطلاح کی اشتغال بمالا یعنی علماء چونکہ دا رویا اطلاق کل پر رویت العین امرازی
نماغیل لتمیز لپارا فی النوم ذکر شو خوی ما جعلنا الرؤيا التي أريناكها إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونقوم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا كانوا رؤيا عين ابن عباس ورؤيا مراد معراج قصرة دا بستوب لدلو دخول لدلنو خدا مانوس مالوه معتاق لدو مجلبو ذکر فی تعبیر خدای پاک پر رؤیا سره کړه هغه رؤیا چې ما تا خودلې و د معراج پیا دی نو کله د رؤیا اطلاع رؤیت البصرین کی دلته ورسره ذکر قیدی د فنوم واغشته چې مراد د دې رؤیا نه رؤیا د خوب د دستورګو نه ده فکان لا یرا رؤیا حضور مبارک باندې دی خوب الا جاءت مثل فلق الصبح مگر سرگن بشدا خو پشان بچودی دا سوا پشان ببریخنا دا سوا پشان دا زلقیدو دا سوا دا سوا دا چمک پشان با سرگن شو یعنی تعبیر الا جات دا خوب نمراد تعبیر دا خوب مستاق دا خوب مگر را بغی تعبیر دا خوب و مستاق دا پشان بچودی دا سوا واضح کل شیستا چې سبه خوب لیدل او غبوش علماء وایي دا تعبیر د تعبیر نه په فلق او صبح سره واله شوی دی تعبیر دا خوب بداسه سرګند شو لکه چاو دی د سبا لکه رڼا د سبا چمک د سبا لمعان د سبا نو نقطه پکې دا ده چې نبوت پشان د نور راختي دلو او د نور راختي دلو مخکې رڼا د سبا راخېږي دا رؤیا مقدمه د نبوت وا نبوت ظهور الشمس او دا رؤیا مثل فلق الصبح شو صبح مقدمه د نهار او دا رؤیا مقدمه د نبوت وا نو تشبیه د مقدمه سره شو او تشبیه د اصل سره شو دا رؤیا پشان د سبا وا لکه پیغمبري چې پشان د خپل زلقیدون کې روزوي ثم حب داخل شانو دارا ثم حبب إليه الخلاء بے خوخ کریشو زرکی واچولیشو دادا خوخ کریشو تکوینا دتا خلا زد ملار خالی ناستا خلوت نشینی ویدا فوق دا عرصنا بیا خلاوی یا بملار من بزیر مینه رکھا یو خلا بغیر حمزه نه ده نو خلا واقع ته وای لا یختلا خلاها او یو خلا اون ده خالی ده نو بیت الخلا ته ځکه خلا وای چې دغه کې بغیر د خاص وخت نه څوک نه کینی د ضرورت لپاره بس ور بند څوک پکې استوګ نه کوي او خلا ځکه خلا ته وای چې بغیر د اوقات خاصونه خالق راځي نو خلا واخر او خلا اون لکه ملا اون بیا ورته خوخه کړی شو خلوت نشینی دینه معلومی چې دا ولا خدای دا طرف حضرت واچول شو حب با د دې جن تعبیر ته په مجهول سره شوی دی دا سينوي چې د خوخه کړه خلوت نشینی حب با د تخوخ کړی شو خلوت نشینی ځکه واچول شو په خدای دا طرف وكانوا يخلو بغار حراء نوچه خلوت نشینی و تخوح کریشو دا خلوت نشینی دا پاربت غار حراء تا غار مفرد جمع غیران دا عربی لفظ ده إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين سما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن وغار مفرد جمع غیران دا دا کم غار و غار حراء حراء لفظ حراء او حراء یعنی ممدود و مقصور که صفت دا بقعیشی نو ممدود بیوی مؤنث بیوی غیر منصرف ده او چه صفت دا مکان شی نو حراء ممدود و مقصور او منصرف حراء لکه دا قبا پشانه قبا که مد و قصر دوار آوانه او صرف و عدم صرف او تنوین و غیر تنوین دا شیر یاد داره
محمد استاد صاحب نو ویدلی حرا و قبا ذکر و انس ما معا حرا و قبا ذکر و انس ما معا ومد و اکثر وصرفا ومنع الصرفا ومد و اکثر وصرفا ومنع الصرفا مدم بکی رواد قصرا او من انصراف و عدم انصراف کہ حراء الممدود کی صفت دا بقید معنصم دے او غیر منصرف دے الف ممدود دے پکی او کہ حراء مقصور کی صفت دا مکان دے نبو منصرف دے لکا خباء و خباء وكان يخلو دلت البارة مد إعراب لكل حراء أو حراء يعني حراء أو حراء غير حراء طبعا دا غير ولك وحكره دوسر شیخانوی دلت بینکا کی ناستا کرو عبد المطلب سے ودا بعید ذکر نکنو کی نا پیغمبر تیر شوی دے نا خلوت نشینی تیر شوی نا پخپلا چی دا خدای دا طرفا تکمینا راز رو پاکی نو دی دا مکیو سی دون کی دی نو زین ورطا معلوم دی لکا غار سوری چی پخ کرده و غار حیرا او دا سی غار پخ کر چی دی کی بدریس دون پا یوز اللہ تیشو یو خلوت نشینی بل نظر بیت اللہ شریف تا غار خلوی دا داسی او سر داسی آغا طرف تا وڑو کے دے سورے دے نو ہوا پاکی زیر ازی نو سرودری کی موز پا خلوکی کرا غار کولش او مخامخ بیت اللہ کار بیت اللہ تلین دا اوز پا خواه بیت اللہ کار دا خوص بیلنگونا جور شو او دا مسجد حرام ابادی دری چتا شو نو بیت اللہ نخ کار او مناری و بیلنگونا کار نو دا سزای خواه کرو چم خلوت نشینی و ام نظر بیت اللہ شریف تا ام یخزیو دی غار تا غاری جبل نورم وی اس عام خلق ورطا جبل نور وی او کتابون کی ورطا جبل حرام ناسر بیت اللہ شریفنا مشرق جنوب تا دی خود دا بیت اللہ نبا تقریبا 3 میل لری اما چکم وقتیان تاسطبقن آن وقت اندخار نبا کلی یوزے پر رسیدل بیا خواشور کی بمنشو او دا سی وارا سڑکون تلو طائف وغیرت آگئی سا اس اگا خار آگئی تا ورسید دا آگئی پا ویخ کی اٹھلی دیو سڑکون دی او دا مدینی سڑکن آگئی سر سر جوش پا خواناری دی دا دل پن سڑکون موارا غار تا سکنی شخطی ذکر پا دا زیکی چه دی طرف آوار دی سڑی پا غر نشخط آگا ویخ دا غر نباوخیلی پا مزا باوخیلی دیو پا غر روانی دا سیدو غر دی نو دی بیوزی کی دا سی تنگی دی وربشی پکی بیغا آگا مکان چی اسا پوری پا خپل وزا و رفا دی دا حضور دی زمانینا آگار حرا دی کلار جبل سور کی غار آگار سور چی دی جهت مقابل کے جنوب تا دا مکین ادا شمال تا مشرق جنوب تا شمال حضور پاک دا دخل ملک خلق زی ورطا معلوم و لابا حلال بیلاش خلق ورطا فیل نبی کریم ادگار نسبع کل فیتحنس فیه وهو التعبد تحنس بے کو پا دے غار کے تحنس نمرات سر تعبد دے عبادت کولی حلس عربی کی گناہ تاوی عباب تفاعل دل غفار دا سلب دا ماخذ دے من تفعیل تحنس وزیل الحنسا گناہ بیزان لرکولا گناہ لرکول کنایہ دا عبادت نہیں ذکر عبادت سر سلیم گناہ معاف کی نبا سنچی سید الکائنات گناہگار دے خدا تعبدنا تفسیر تحنس میں تعبیر پر تعبد سراشن لا تفسیر باللازم دیکھا یتحنس فیہ اے یتعبد فیہ عبادت دیکھو پلی کی وہ التعبد لا تفسیر دے ظہوری سے حدیث لفظنا دینا میں عبادت کو لیتا تحنس ہوئے یتحنس فیہ سے عبادت دیکھو سکیوں پہ امبر یادے سکھ
دا آدم علیہ السلام پر طریقہ دا نوح علیہ السلام دا ابراہیم دا موسیٰ دا عیسیٰ یا پا امور مشترکو یا پا بقایا دا ملت ابراہیمی دا طول اقوال لے خودو دے سے دلیل قطعی نشتا دا چرتا صریحاً پا حدیث کی نظر آگلے کہ حضور مبارک کم عبادت کو آخلا مکلف نو پیغمبر نو نو کتابون لستی نو شاگردی کرلا چرتا دے عالم صاحب ابن حمام نے فتح القدیر کے خدا دا جنس دا فکر او ذکر نو فکر دیکھو یا خدا واضحا یا دا چی بقایا دا ملت ابراہیمی پا عربو کی یا پا تواتر کی تراغلی و دیکھولو تا معلوم لکه دا خدای پا وحدانیت کی فکر کن او دا خدای پا عظمت و پا قدرت کے و صراحتا ذکر نشتا پا یو حدیث کم چی سب ایکور و دمردا چی عبادت دیکھو عبادت سو داغی پتن لگے یا ذکر دی فکر دا خدای پا عظمت و روئے یا بقایان و دا ملت ابراہیمی وسمع قلشوی ندی فیتحمس فیه وهو التعبد دا هو التعبد فزمن دا جملے دا حدیث کی تفسیر دی دا ظہوری سے فیتحمس دمران تعبد دے دا ملت ابراہیمی و سلفزن قرینشتا ذکر بعض روایت کی فیتحنفو دے حنیفیت باندے عمل کو حنیف ابراہیم علیہ السلام لقب رازی ملت ابراہیم حنیفہ فكان يعمل بالحنيفية سمحة البيضاء الليالي ذوات العدد الليالي ذات تعلق بتحنس قول الرخاء وأصل حديث داسده فيتحنس فيه الليالي ذوات العدد إذا عدد بيكو يوسوش بيد شمير تعبد تكين ناس کی جملہ معترضہ فيتحنس فيه الليالي ذوات العدد یو سوش پی بے دا شمیر کولی پا دے غارکی نو دا شپی چی بو مدولی بنوسا دا عرب دا قیده چی دا رو دا شپو دارو تعبیر پا لیالی سرکی لیکن شپو رس کی مخ کی کم یاو دا شپا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ ایوزو کی ثلاثت ایام الا رمضہ ليالي او يوم بين ليالي مراد ليلة سنة نهار وفيها تعنس فيه الليالي ذوات العدد إن عددت يكون رسول رجل شمير سمرة اخبراس كاكي بور سراو دريس لون رجل وچه روڑے بے پڑاو بے بیسکي وكلا بديراني خديجي بي بلا وكلا بخديجي بي دوڑے اوڑا دل بے اوڑا سمرا گران کار اور سری حیران سے اغار چنگے چکلا حضور مبارک چنگے دا دے غار انتخاب کرے اور دور ناشنا زید حلری قبل ان ينزل علیه التبو عبادت بیکو یوسو رزی دشمیر فخوان دراتلون احلتا یندری سلو رزی بیتیلی که دے بکور کرا ینزع یرجع ویعود ویأتی وعني براتون اخبر احد اهل خديجة الكبرى ويتزود لذلك تو خبع غشتان ده الرجل فان وليل معلومية توخا لا سنت دا انبياء وكرامة كسولي سفل رواني بيشي وسانيزة توكل بكم لا توكل نبي تعقل له خلق بتنجيه بخوراك سؤالنا بك پھر بابانا عالم اخوض اللہ رکھائی را سرنشت طالبانوں تو خوض لیکن ولی ناس لے سنی کارو چکر ادھر سرنشت دارا خبر سرنا پھر بابانا عالم یا وی پھر بابا لزم برادر وجرن تگان برگان اور طالبان خساد بلی نبیزر کو ککی زر والا پیسے ورکی دکانداران تنشی ولی زکانی پیوی طالبان خسادگان میں سیدھا خسرے دے پھر بابا پنے کے میرا مدد چی اول دی خزب اور سریدہ بھی نمانگا خزب ہے جب فلان کی زین راغلم در دوت اللہ رکھ رہا سرنیس ولی رات لے فیتزود لذالک من تو خاص سنت دا انبیاء و دا خواہ
तो खबरदार सरा रहे। हजरत तानवी से वही आजकल तवक्कुल नहीं रहा, तअक्कुल है। तवक्कुल निष्ठ तअक्कुल कबल तन के दिल यो सहाबी हुजूर तो वही पर सफर के दाऊ खमदा से खुदे तो बाद तवक्कुल कुमदा से प्रेरम में ना ये उतारा दे पकड़े तवक्कुल उस्ताद से मुझे होशियार ये उतलुबुल अर्ज़ाक़ मिन अस्बाबिहा वदखुलुल बुयूत मिन अब्वाबिहा। इख्तिबास बेकम उतलुबुल अर्ज़ाक़ मिन अस्बाबिहा, अस्बाब द रिज़्क़ बगैर रिज़्क़ हासिल है। ذكر خلوه وادخل البيوت من أبوابها شكوه تنظيم فباب ننوسا بعض الوسيلة رضا بحاصلون وفي تزود لذلك بعض خلق وهي بس خليطة فريدة وريقة مقلتون لي وهي تزود لذلك تو خبي أغشتر دغرد ثم يرجع إلى خديجة بهم خديجة تراها بخلاص شو فيتزوج لمثلها بمثل الله رجل طارئ جسمه هو في غار حراء ليه بغار حراء شپوا کرو دا ظاهر شپا معلومی شپوا دا گل شپوا دا دوشنبه اصلی اجتماع دا رمضان او دا شپا لیلة القدر دا دغ کال فجاءه الملك دا فی تفصیلیه دا حق سو دا غی بیان دار چه ملائکہ والا رالا فجاءه الملک ملائکہ والا رالا پا شکل دے انسان کے فقال اقرأ حضور مبارک تیوی للا فقال سید الکائنات وی فقلت ما ورطوی ما انا بقارئن ما کے دریح کے معنی دے ما نافیہ ما استفهامیہ ما موصولہ کما نافیہ شینو ما انا بقارئن زلستن کی نیمہ میں لکھا پڑا نہیں اور کما موصول شنو ما الذي اقرا سشول لو ما انا بقارئ ما الذي قارئه كم شيء لجزول لو يعني الذي يا ما استفهام يا كسشول لو ما انا بقارئ سشول لو يا من الذي انا بقارئ كم شيء لجزيل استنكي كما استفهامي شيء يا ما موصول شيء معنى واضح هذا کم شولولم یعنی سراسر نشته سی شولولم یا څنګه ولولم یا زلستون کې نه نو چې معنا فيه کې دلته یو سوال دی د طالبان چې حضور مبارک څنګه وایي چې زلستون کې نه هغه افصح العرب والعجم دی او عربي دی قرشي دی نو څنګه زلستون کې نه نو زلستې نشم لستون کې نه نو جواب یې دی چې دهشت د مکان او دهشت د وخت او دهشت د راتلو د ملائکې په هغې دومره اثر وکړي چې ویلوستی نشم په توره شپه کې په تور غر کې په ناڅاپه صورت کې یو نوراني چهره را څرګنده شوي وي لوله وی سولو زه خو لوستونکی نشم لوستی ځان له خالقه چې سړی پیرېږي او توره شپه او بخلاف توقع یو غیبی مخلوق سره ته څرګند شي اخو لیدلی رو مخکې کړ نه دې سره مانوس شي وی زه سولم څنګه ولرم یعنی زه لوستی نشم څوک وایي جبرئیل علیه السلام ورته بخملي شنه ټوکړه مخکې کړه او هغې باندې لیکلي اقرأ باسم ربک الذي خلق ودا لولا نو دی وی زه لوستونکی نه یم ځکه خط نه راځي والا ما انا بالذي اقرا زلستن کی نے لدی وجن بعض علماء ذلك الكتاب لا ريب فيه لدی کتاب نہ مراد ہے مکتوب دے کہ جبرئیل علیہ السلام د تمخ تکویل لا نو حضور مبارک پہ ما خط کتابت نزل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان او خدای ولا تخطوا بيمينك یشتم مبارک ولا تخطوا بيمينك زل ارتاب المبتلون تالي کرنری کڑے نو سولو لب سنگو زلستون کنے قال فاخذني شدان وتوي زیونه ولم فقط تنی سینہ کے زور